بسم الله الرحمن الرحیم. دې نشست کې به د قرض په باره کې یو اهمه مسله بیانو. زموږ مسافر کمرونه چې دي هغوی تپوس کوي چې موږ چاله ریال په قرض باندې ورکو. مثال په طور باندې 1000 ریال هغه وخت کې په 40 روپۍ باندې ریال وي. بیا څو کلونو بعد چې کله هغه مقروض قرض ادا کوي نو په هغه ټیم کې هغه دا یو اشکال کوي، اعتراض کوي چې آیا دغه پیسې کم ریال 1000 ریال چې ادا کول دي نو اوس موجوده وخت کې 2-3 کاله بعد لازمي خبره چې ریال ختلی یعنی 60 یا 70 روپۍ کې چلیږي، نو آیا دا به د 40 روپۍ په اعتبار سره واپسی قرض ادا کولی او که د 60-70 روپۍ په اعتبار سره؟ د دې مسلې په باره کې د شریعت حکم دا دی چې کوم یو کس بل چاله قرض ورکي د ریال په شکل باندې، نو هغه مقروض چې کله دغه قرض ادا کوي نو هغه دپاره حکم دا دی د شریعت چې هغه به هم د ریال په شکل کې دغه قرض ادا کوي. دې ته به نه ګوري چې د مخکې په 40 روپۍ باندې وو او اوس 60 یا 70 روپۍ باندې دی. لہذا خلاصه دا شوه چې کله مقروض داسې د ریال په شکل کې خپله قرضه ادا کوي نو هغه ته ضروري ده چې هغه د ریال په شکل باندې خپله قرضه ادا کړي واپس او مغمره 1000 ریال ادا کی. مخکې ته 40,000 جوړې دي، اوس ته 60,000 یا 70,000 جوړیږي. دې ته بس اعتبار نه بلکې 1000 ریال به ورته پوره کوي که هغه په 800,000 روپو باندې وشي او که هغه په کمو بیشو باندې. والسلام.